ادغه دلیل ورکړو ابراهيم ته په مقابله د قوم کوم دلیل ایجز داره ها ابراهيم عليه السلام دلیل داوری سو چې تاسو الها عاجز دي دارنګه ابراهيم د خدای دلائل د قدرت پیش کړ علم د الله چې تاسو الها عالم الغیب ندي عاجز دي او الله عالم دی دا دلیل ابراهيم سره ستام دا دلایل دي او در ورته کوم درجه دا چا چې راځي زمونږه یقینا نفتا حکمت والے پوها نو ار کله چې دی واځي نو باغ موږ ته اسحاق یعقوب ټول تم توفیق ورکړو انو ته توفیق ورکړو دینه په خوا او د اولاد دنو نه د ابراهیم نه داؤد سلیمان ایوب یوسف موسی و هارون مطلب دا ہے کہ دا مسئلہ اجماعی مسئلہ دا د ابراہیم بیان مفصل ذکر کر نو دا نور انبیاء ذکر کئی دے دے پر چیزے ٹولم دا بیان کرے اجماعی مسئلہ اتفاقی دارنگ بدلول کو موحدین تا آیات یاد کریا یحییٰ عیسیٰ الیاس ٹولو دنے کانونا ٹول دا مسئلہ کروا اسماعیل الیاسا یونس الوت دا ټول موږ ورکړو په خپل وخت عالمین خپل وخت دې ټول موږ فضیلت ورکړو او بازه د پلان دینا اولاد دینا نه دی ورکړو موږ دیلرا او توفیق ورکړو موږ دیلرا په طرف د لارې دین کوي موږ توفیق ورکړو بیان ورکړو دا له هدایت الله لار خی خدای په دې کتاب پدې راي چاله چې رضای شي بندیانو نه چې انابت کوي نو خدای او تعالی سم کینو چې انابت کوي اگر شرک کړي دې تیر شو انبیاء نو برباد شو بو دین عمل دی کانبیاء شرک کړي نو چې څه شرک کړي نو عمل نه برباد ذکر د ابراهیم مفصل کو انور انبیاء علیهم السلام اجمالا اجماع د انبیاء او تعالی سے ذکر کړی دغه دیا کسان چې ورکړو موږ دیتا خپل حکم الکتاب والامر والحکم او خیارتیا دانشمندی په دې مسله او پیغمبري نو کفر کوي په دې مسله مکی والا فین یکفر بها اولا که انکار کوي د دې مسله د صراط مستقیم مکی والا نو موږ یا کړی دې قوم جنبې په دې منکر وکلنا مقرر کړی دی مونږه دی لرو مقرر کړی دی مونږ اجام که اے عرب تاسو نه منئ نو نور کوونه به منئ د سمې خلکو قران ته نه راځي نو خدای نور را پاسول نو دا خو ضروري دی تسلی د نبی علیہ السلام ته وکلنا مونږ تیار کړی دی ذمہ دار کړی دی قوم چې نه به منکر دغه دیا کسان چې توفیق ورکړي الله تعالی نو په بیان دی روان یا خدا بیان دای له خدای دا بیان ور کړو نو دای چې کوم بیان کړی دی توحید تم دا سروان یا او نغوانم تاسو نه پدې باندې و تاسو نه پدې سوالم نه جمال سره کوي زه خورم زدا مسله کوم نه دا بیان مگر پند مخلوقات ما دا مسله بیان کړه او زه تاسو نه پدې مسلې سوالم نه سمانه قرآن کے خیر نو دا قرآن قولو شرط دارے چی زبا پی اخلینا دارنگی دا قرآن شرط دارے چی دا مسئلہ دا اللہ دا رضا دا پارا ذکر کے مدارک پا خپل تفسیر کے دو آیا یو جلد ثانی صفحہ واللس او دارنگی بیا جلد ثانی صفا يوصل وفي دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز ويبقى منونه لازم بقى منيته وفي دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز دا مذهب حنفي ده دیتا صفا ولس جلد دویم د دې آیت تران دي چې ته حنفي امام دا زکم حنفي خو دای نه دي زم حنفي واځي دا وته په فاتحه کې حنفيان دي امين برجار کې حنفيان دي
دارنگے صفحہ یوصل یو دیش کے ذکر کئی وفی دلالت من اخذ الاجر علی تعلیم القرآن والعلم الدینی التے حدیث نے عام کو وفی دلالت ان اجر الا علی اللہ شعیب علیہ السلام تقریر چرا دی وفی دلالت علی من اخذ الاجر علی تعلیم القرآن والعلم الدینی آلتے علم دینی ذکر کر کہ دین دا اللہ دا پارے نو ال دینی کہ دین دا اللہ دا متاخرین جائز کرے سمانا یعنی ثواب یوں نشو گناہگار نہ دے دا جواز دا مطلب متاخرین وہی جائز دے نمونگم وہی جائز دے مت دان تا خبر بردان وہی چیزم دائم یا دا ما سب بیان کو ہاں کہ مفسوک در کئی دیو جن فقہاو تقرر منع کر گیا تقرر دے نہ کئی او کہ سڑے کئی ہن جائز دے لیکن تقرر فقہاو منع کرے دے چنن تقرر کی مالک پلانی مدرسے تے ہمارا کچھ پیسوں سے زیادہ رہتے نہیں ڈالتا تھا شاہ بسی میں خمودا ہے موڈا وہی دیتا میں خلق کر جوار اور بشی کرتے اتنا کرتے نہ غلے سے میں تو سے کرتے دا مجدد سے مکتوب اسی و سیوم 33واں مکتوب دفتر اول اغنر زوان لکھی علماء کے بئی ابتلا بلا مبتلا اندر و بمحبت ایک دنیا گرفتار از علماء دنیا اندر علامت ہی قلوب زود در دنیا و بے رغبت بودن از دنیا و معافیہ تدریس و افتاء وقت نافع آیت کی خالصا لوجہ اللہ سبحانہ باشا تدریس فتوہ خواہ وقت کی سدبن گردی اذا اللہ رضا پا رہی وہاں صاحبہ حب جا و ریاست و حصول مال و رفت خالی باشا علماء کی بئیم بلا مبتلان آغا علماء کی پدی مصیبت مبتلا شو ایشانن علماء سو و شرار مردم و لصوص دین دادرے لفظہ مجدد وی زنوام کہ پدے مبتلا دی ایشانن علماء سو دانا کار مداری و شرار مردم مخلوقات کی ددن شلی نشتے و لصوص دین نور خلق کپڑا پٹائی کتاب پٹائی اداب ایمان دین پٹائی دے دین غلط ہے دا خو یو مجدد بھائی تا حدیث کیا نہ ویلی ممن قرات الحدیث تا حدیث کیا نہ لے من عالم السوء ولص الدین وشریر الناس دا معنی شو تا چې حدیث قرآن ویل نه چانه دی دا چانه دی چې مجدد ورتا علماء سوء شرار لصوص الدین ولا کار دستا مکتوب سی و سویم 33واں مکتوب دفتر اول مجدد لکھی بیا اور پسے لکھی سلو سے ضرر صحبت مفتدے فوق ضرر کافر است دا بدعتی مرگرتیا دا کافر نہ زیاترا تا چا سره وخت تیر کړو کار حدیث ملستیو دا عالم سونا شریرنا امرگرتیا میں کړو د مفتدی ضرر صحبت مفتدی فوق ضرر کافر است دا نهایت کشف و الہام کے موافق شریعت دباشد بنیم جو نمے خران آغا کشف و الہام چې د شریعت نه خلاف دی په نیم اور بشه دنا نیم اور بشه دغه قیمت نشته هغه جوړ دی کشف کرامت هغه دی چې هغه د دین مطابقي المیت فی القبر کالغریق امر په قبر کې پشان د ډوبېدو والا ولې لکه ډوبېږي الله سي کې ما خلاص کړي نو هغه تا محتاج دعا ورته وکړه نو ته مالو امداد وکړه الګ ته به ډوبېږي خو مال لغونه مخ کې وبراته دریاب نه ته به ډوبېږي خو لغونه ما زما امداد وکړه دا خپل کار دستا په دنیا کې دا خو د مجل وای پیران منو پیران تمنه
نو میں منے اور کلام نہ منے دا غي قول نہ منے دا غي عمل نہ منے پیران منونگا دا تا پیران منے پیران خواغا سوک منی چه دا غي اقوال منی چه تے اقوال نہ منے نو تا پیران کم دا کے منے کدی نہ منی فینکر بیاولا کہ انکارو کی پدے مسئلے دا کسان نمونگا تیار کری دی دے مسئلے را قوم چنبئی پدے منکر وکلنا مقرر کری دی دغه دیا کسان چې هدایت کړو الله تا نو دې په بیان تروان یا دای چې کوم بیان کړو نو دغه بیان تم روانه په به هدا مقتدی د دې په بیان تم روانه او مفسرین لیکي د مخیات فینکر بهاولا انکار کوي په دې مسئله دادمه کې خاندان فقط وکلنا بها قوما نو مونږ تیار کړی دي د مسلې ته قوم مراتب صحابه مونږ صحابه تیار کړی دي نو ورپسې وای فبودا او مقتدی دا کم قوم چې د مسلې ته تیار شو نو خطاب ماته ده دغه دیا کسان چې الله توفیق ورکړ صحابه وتا فبودا او مقتدی نو دا غي هدایت په روان شه صحابه پسې دیو نه صحابه وای حجت نه ده صحابه وی عادل ندی رافضی او آیا نغوانم تاسونا پدی بیان اجر عوض انده مگر پند مخلوقات او تعظیم انتو دے خلقو دا اللہ تعظیم بعض خلق کوئی مراد تینا یہود دی صورت چه مدنی دے مکی دے نا یہود چرتو مکہ کی قبضہ مراد تینا مشرکین مشرکان دا منی چې خالق رازق الله دی او دا کتاب نه منی معنا دا شو تعظیمونو کو د مشرکینو د الله پر تعظیم کړي وای نظر علی ګر الله پس بنده باندې هیڅ شی دې مسله دا مسله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه کوي دا وایي نه مسلې دي نو دې خلکو د الله استعظیمونو تعظیمی چې د خدای کو نو پکار داو چې د خدای کتاب منه لګي دا نه کې مشرکین د اولیاء او ست تعظیم وکړه د اولیاء کتابونه شته اقوال شته نو د اولیاء کتابونه نه مني اقوال نه مني او ولی منم وما قدر الله حق قدره دا نه صورت زمر کې وایي وما قدر الله قدره آیت وش پیتم والارض جميعا قبضته يوم القيامه دا خدای دې ست عظیم وکړه چې دا غدور له قدرت ته چې ټول ازمکه اسمانونه داغه په یو غوته دي په اشاره دي نو دې د خدای ست عظیم وکړه چې هغه ته نه چاره وي چې داغه نه باندې اوم وای چې د خدای طاقت لوی دی او مغل نه باندې غني نو تا د خدای ست عظیم وکړه وای چاره لګیو کتاب چې راغله په موسی رڼا او ہدایت خلق لرا ذکر د موسی کتاب بین الاقوامی کتاب مشهور عربوں پیجند ارجا پیجند ګردوی تاسو د الله کتاب له ټوټه ټوټه سرګندوی چې کوم د مطلب ده اپټوی چې کوم تاسو باندې پوښ ده وعلمتم اخذ الشو تاسو اجنو خذ الشوی تاسو نه مشران تاسو ذکر خلق یهودو نو خطاب ټول اقوام ته دی وایا الله تعالی ګلو نو پرې دی په باطل کې کیا بس کوي او صداقت قرآن ادا کتاب راولې کوم دی کتاب لرا د خیر کتاب مبارکون خدای دې کې خیر چولې مبارک الله دې مبارکی کتاب دې مبارک بیت الله دې مبارک رمضان دې مبارک انبیاء دې موسی علیہ السلام وی یالنی مبارکن نو خیر اللہ چاہیے برکت مانی خیر یعنی د فائدے خبره د فائدے شی ادا کتاب راوړي موږ خیر کتاب رښتینه کوونکې دا شی چې مخکې نه دي او یری دې توندرا چوره مکی والا اټوله دنیا من حوله چار چا پیر دې نه ټوله دنیا ما کتاب راولې ګ چې مکی والا یری دې شرک نه اټوله دنیا چار چا پیرا
کسان کی مان اڑی پاخرت یقین وہ کی قرآن ادئی پہ عبادت اللہ نگاہ باندھی یا صورت مکی دے ناخری وقت مدرا غلم ومن اظلمو اسوک ظالم دعوی چانا چی جوڑ کی پا اللہ دروغ دیر لوی بیمان دے دروغ جر تو وی دا خدای را لی گری دی وسم وی چورتا مسئلہ بیان کے وی اولی خدای نازولی نیس دی دا خدای ندی را لی گری و بیمان الظالمہ خدای کل دای را لی گری دی چی متصرفین دی خدای کو نیکان بندیان پیدا کری دی لیکن دا کل ویلی دی چې دا دلته کې ازلمه په اعتبار ده چې د متصرفین دي مخکې ازلمه تر شو د اشتم کې او داغه معنا ومن ظلم من افترى على الله كذبا او كذب بآياته هغه قول درو جوړی چې موږ خدای ویلي دي دلته ما ډېر لوی ظالمي یا وای چې وای شه دماتا ان دې ویلي چې څه ومن اسوک ظالم دے داغا چاہ چوائی سأنزلو زبم دلیل بیان کم لکسن چا اللہ بیان کرے دے زبم دا تر دی کراماتو خیم زمم دا دی کری انزلو جوڑ بکم نزل پا مانا دا پیدا کولو وانزلنا الحدید من پیدا کرے دے اس پنا زبم دلیل رتاو خیم دے دی یہ بابا سکری دی بینی تب آئی چې د دې زمانه مشرکانو قولو ما ویلو چې دې کې د مشرکانو اقوال زیات ذکر کړي دا درې شقوال شوبات چې راجمه کې نو یو شوبت خالی ده ستا په زمانه کې چې څه اعتراضونه کیندې کی پراتی دي دې مشکل دا سه اعتراض پتا نشي کېږي چې هغه دې صورت نه راغسته اسوک د ظالم دا چانه جوړې پالا دروغ اوائی ما توحی شیدہ ما خوب لیدل دے خوب کرا غلو اوائی نی شید تیس اسوک ظالم دا چانا چوائی جوڑ وکم لکسن چے اللہ دلیل نازل کو زبم دا سے بیان کم اکوینی ظالمان کلا چوی پسرطای دمر کے افرشتے لاس ورطا اگدئی اوائی ورطا فرشتے اوخ کرو اوخ پن دا پار دا ذلتا فرشتے ویقال لہو اخرجو وقی روحنا نن اوائی ورطا فرشتے نن صدا در کولی چی دادا عبد ذلت پس سبب دائی چوی تاسو پا اللہ دروغ اوائی دایتون دا اللہ نا اوختن کی تاسو دا اللہ دایتون اوڑی دلیوی مخ کے دو کلام ذکر شو یو دا چې ما مال دولت ور کړی دی او بل دا ما دی لمال ور کړی دی او بل دا چې شفاعه نشته نو فرادا دواړه معنی اوس کې دي علا بشي مونتا تشتور نمالنا مال بدر سره ني دغه مکه مال تیر شو دین دنیا غورکا وګټله ولقد جئتمونا فرادا علا بشي مونتا تشتور یکی واده فرادا یکی واده او بل امانه اشاره د شفاعت مکه آیات کې تیر شو چې زبر دلیل وخم د ولی سپ کرامت رابجی مونتا تشتور د شفاعونا شفی بینی یا مکه کلام تیر شو ما سره دلیل شته نو فرادا رابجی مونتا تشتور به دلیلا لکه مونږ چې پیدا کړیو د ډومبیا لکه ډومبیا چې څنګه تشتور وو نو دارنګه تشتور براشي نه بور سره مالی نه به شفیوی او نه به دا خبري اپنے خود اویلی شی دیتا ویقال لهم اویلی شی دیتا پری خود تاسو آغا چی مندر کڑو مال پا دنیا کے شاتا ورازورکم انیون من سرستاسونا لاسون کستاسو چتاسو گمان کو ترکتم جیتمونا فرادا استاسو مددگاران خونیشتے او نیون من سرستاسونا شفاع سفارشان استاسو آغا چی گمانم کو چې دای تاسو کې صداران کی تاوی آو د بابام برخشته بابام رحمت کی تاکي ټوټیش جوړ تاسو باب تفاعل مرتن وجود فعل کی ټوټیش جوړ تاسو بین معنی جوړ
تاسو هغه جوړ چې پیرای مریداو هغه ټوټه ټوټه شه ارو شو تاسو نه هغه چې تاسو ګمان کو تاسو را رسی ان الله دلیل تاسو سره نشته خدای سره دلیل دی الله لون کې دانه دا ډوکی دانا وشلی زرغونتی کی ډوکی وشلی او کی ژوندې د مړینا دانګي د نطفه نه ژوندې پیدا کی دانګي دانا کی روح نو او سنسور اون پیدا کی مراد د حین تازه او کی تازه دوچنا دانے تیر شي او کی اوچ د تازه دې صفاتونو ول الله دې نو کوم دی وړل شي اف کوئی ټیلا ورغو چا دل ټیلا درکړه کوم دی ته بہتے بدبختا شلون کې د سبا دې اگر دې شپه سکنند سکون نه دی د آرام غزولې د شپه د آرام که خدای دا آرام نه راوستنه چا براوسته یا رات په داریو ستا دار خو الله پیدا کړی اروان کړی دي نورس په مې په حساب حسبانن په خپل حساب حسبانم راغله د حسبانه او د حساب نوم دی انسانه لیگی دی دواړه د پاره د حساب چنه نو ګورې سپمای دا ګورې لسمره اتمره داږي نور پرانی نقطه ده علی ګلی دی نور سپمای د پاره د حساب له حساب حسبانن د حساب دا اندازه دا غالب په بادشاہ تقدیر ستوي اندازې ته خدای ته د مخلوقات فتوا چې زبې پیدا کم اختیار باور کم اسباب باور کم اده بدا کوي دې ته وي تقدیر الله ذات ته بل دلیل ورزوري دي سوري چلارم وي پدې کې پتهرو دو چې درون دي دای کې مجعول دخای خدای دای کې رڼا پیدا کړی دا نو ته علي حسن غني واځ کوم دلال اپون ته چپويږي الله ذات ته چې پیدا کوي تاسو را د نفس یونا جنس یونا یا دیو ادم نه نو لګ ودرې دلی په دنیا کې اګه خدلی په قیامت کې په قبر کې یو معنا فمستقرن لون دې ودرې دلی دي په ګډه د مور کې و مستودعون امانت کې خدای شه مستقر نطفه د نفي ځای ا مستودع موږ ورته پریوان وایو مش امچ ورته وایو هغه نطفه د خپل ځای نه لاړ شي بیا امانت کې خدای شي او کله کله خدای امانت موږ دیوځي ته نه نو هم روانه شي واځه کوم آیتونه قوم ته چې پويږي الله راته چورې د برنو بو نو کوم په دې سره یادار شي دا چا کړی دي گیا ان واخه نو کوم دینا شنه دانه او کوم دینا دانه یو بل پاسا متراکبن لکوږي چلای اده کجورینا د من طلع د غنچې دا غینا خوشا او بور چي دي طلع بور قنوانن دانیتون غنچې دي نږدې کجوري نږدې لګي دي قنوان غنچې نږدې اباغونه دي دنګورونه وزيتون ادقوننا ورمان دنګورونه مشابه دي پرنګ نه دي مشابه په خوان ظاهر کې ګورې ټول سوري ولیکن خوند به دابه کی چا پیدا کړ دار خو بسيط دي نو په یو شي کې تا نه دا تاسو کوم دهري دار خو بسيط ته استاد قانون دار چې بسيط یو شی پیدا کوي نو تا نه دا تاسو کوم چې دانا خو یو وا بعضه داغه پوسټه کې شو بعضه زنه شو بعضه خوراک شو دا چا پیدا شو دا دې ونه پیدا کړ نو بعضه داغه لرګي شو بعضه پانی شو بعضه میوه شو دا چا پیدا شو چې توای دا هر دې دا مختلف رنگونه دا انګور بعضه پوسټه کې شو نو اډو کې ولا جوړ کړ ګوډه ولا جوړ کړ نو بیا په دې ګوډي کې وبدل نه کړي نو هغه به خوږي کې دا سب کې چا پیدا چې توای بسيط کوي دا بسيط ته بسيط نه پیدا کیږي نیا غوستا قانون غلط دی یا یې دروغجن رد کوي په داریانو رد کوي په مشکینو چې واغه الله چې دا مختلف انواع شونه پیدا کوي نو هغه ستا کار نشي کوله
الله ذات ته چورې د برنو بو نو کوم په دې سره واخه دار قسمه او کوم دې سره شنه دانه حکم دې نه دانه متراکبن یو بل د پاسا اده کجورینا دغونچې دا غینا غونچې دي دې اجا باغونه دي د انګورو د خونو د انارو مشابه دي په خوند کې رنگ کې نه دي مشابه په خوند او ګورا میوه د ما ذکرتا هی په بعد د ما ذکرہ دا کوم سيزونه چې خدای ذکر کړو نو ګور دې میوتا کله چې میوه ونیسي په خشي وین ای په خشي دا چا په خکا تاکي په دې کې نه کېږي قوملا چې منی دا مسله او زجر او رد شروع شو مشرکین بالجنه مشرکین بالکواکب تیر شو چې تاسو ستوري افور او ظهور پر راځي دانګي عبادت خدای محتاج دي او دو قسم مشرکین بالعباد الصالحین ابل کواکب تیر شو دریم قسم مشرک چې پیریان وایي ارسه کوي ذمہ دار دي او ګردو دی الله لا شریکان چې پیریان دي دویم مفعول یا بدل دي شرکانا وګردو دی الله لا شریکان یعنی پیریان حالانکه دادی مخلوق تو خدای نو مخلوق الا ګرځي رد په مشکین بالجن خرقو له اجول کو دی الله زامن جنات او زامن دي وبنات رد په مشکین بالملائکه وبنات بغیر دلیل علم دلیل تاسو دلیل دی چې دا د خدای زامن دي دلیل دي بیر دلیل پاک الله داور توحید پینځم در یو ځل الحمدلله لا کاشف الضر الا هو انما الله اله واحد الحمدلله رب العالمین سبحانه پاک ته خدای نه جنات نائب دي نه فرشته نه کواکب نه عباد صالحین الوی دې الله تعالی شنه چې دې الله سره جوړي خدای سره اولي جوړي ته ناشنا پیدا کړ مخلوقات چې کله ناشنا پیدا کول مثل نو هغه وخت نائب نو اچو سے پیدا کړنو نائب دې څنګه دې شي دل نائب انيشته دل مرګره د بولت غاړه معنی راځي نه دنه پیدائش ته ځکه خدای نشته انا ولا نائب ته بدیو سماوات ته یو دلیل مخکې ذکر کړ دې چې نائب نشته او داغه بیانو کې بدیو سماوات باندې اذن دولت معنا اولاد منی ته مرګري نشته یعنی نائب می اس قسم نشته پیدا کړ دې الله ارشه الله پرشي باندې پوهه دې صفاتونو ولله الله ذالکا محسوس اشاره وړوندا او ګوره دا دلایل زما در رب دي ته ما ته یو سوال کوم ما ښا څه سوال کې وې اوسو دلایل توحید را توای ته دیوام ما ته په خط وې چاته به خیم ما تعالی مجسم خط ولندر کوم دا خط دلدر کوم چې منشي ته مجتی او دا سي دلیلی چې تا نه برکیږي نه چاري چې تکم ځای نو دلیل بدر سره وي ها دا دلال نشته ما دا ورته دا پوزو دل چا پیدا کړی دا چا درکړو چې تلا نه وي الله دا سترګې دل چا درکړي دي الله دا غوږ دل چا درکړي دي الله دا خپل دل چا درکړي دا الله ذالکم الله ربکم دا چې پیدا کړی دي نو هغه د ذمہ دار او کتا صدا وای چې بل ذمہ دار شته فارونی ما ذا خلق الذین هغه تاسو چې را مدد کوي نو ما ته وخی تاکي څه پیدا کړی دي ما کې خو خدای څه پیدا کړی دي زما د رب دلیل زما پوزه زما د رب دلیل زما غوږ دی زما د رب دلیل زما سترګې دي زما د رب دلیل زما خپل ده زما د رب دلیل زما سر دی خو هغه ته چې مددگار غنې نو هغه تا کې څه جوړ کړی ما ته وخایا مناظره مې داسې بکې وی چا بسې وای دلیل وخایا ما زدا دلایل دي دا وطن ورکیږي نه او چې څوک در سره مناظره کوي نو از ما کې خو خدای هر څه پیدا کړی هغه ته چې مددگار غنې نو تا کې څه پیدا کړی دي تما ته وخایا کنډالا تو وخایا کنه بابا وای مددگار دی بابا را رسی تا په دې شلو ګوتو کې یو ګوتې پیدا کړی دا شلو ولا ګوتې پیدا کړی
اتا په دې دور شو غاښونو کې یو غاښ دل جوړ کړی دی دا دود له سوال خدای پیدا اتا په دې سترګو په دې بڼو کې دل یو باڼه پیدا کړی دی دا ټول الله پیدا زما درب دا دلایل دي ذالکم الله ربکم د دې صفاتونو والا چې دا ما ته وګوره ما ته وګوره خدای پیژنې کنه ما ته وګوره زه د خدای نه خایمه د دلایل ځان ته وګوره پښتانه یې ځان ته وګوره چیرته ځان ته وګوره ځان ته وګوره دا لاس چا درکړي دا په چا درکړي دا خپل چا درکړي دي ځان ته وګوره اب یو خرا پښتانه چې کلام کوي او سړي زجر کوي وای ما ته وګوره دا رنګ موحد وای ما ته وګوره الله ما کې څه پیدا کړی او چې الزام ور کوي وای ځان ته وګوره ون ځان ته وګوره دې شکل ته دی وګوره دا چا درکړي او چا کې سکړې پزان من کړي یو ترکان مال کار کو نو چې خبر به کولې په ما مینه دا خبردار دي مې پتا څوک مين دي و پزان نه ځان ته وګوره ذالکم الله ربکم یعنی الله حد کړی دی دلایلو بار او کته خو پریدا ځان ته وګوره ذالکم الله ربکم نو دې صفاتونو والا الله دې تاسو مددگار رب نو وای لا اله اوس کوه کنه سړیا ځان ته یو قتل ځانم در رخصه هغه احمق دا ډوکار ځان ته چولې دا اصل چې خلک می پیږي ځان پیژنه چې دې ارته ګورو نو هم چې زېما یو ورځ ودونو بل څه نه واغسته نو هغه بل ځان ته واچولې مېلت کې نه ته هغه ته وګوري خان یو دې بیا څه داوام چې ته خو زېما حضور سره ما وتا نه ځانم روک دلا مشرکا ته ځانم نه پیژنې چې د خدای د اثر یا اثر ما تا دا ډکو بیوقوف نه زیاته ځان تم نه ګوري په مصیبت کې پروته زېما درسي او دلال د الله دې نه ذکرې تا د خدای دلال ته نو کوتري دا دلائل ورته وایا کبات نه وتل جاهز لسان والے سنت ویل شي په دنیا کې دور لوی نحوی او داسې عربی جان نشته دی جاهز ولې 255 کې د بخاری په کال وفات ته یا او کال مخکې نهایت قابل د عربی امام دی او کتابونه نهایت قابلیت دي د حد نه زیات یو عربي سره زما خبره وي نو اخر کې ما ته وي یاره عربي خو نه کنه یو ټیک ده خو ما عربي نوم عربي نه راځي سم او تاسو عرب وای عربي د نه یاره شو تاسو عربي نه دی ودای دا ته وای ما دا جاهز وای د جاهز 200 کال تقریبا شو هغه کتاب الحيوان کې مې لیکلي دي چې زه حرمین تلرم هر شی او عربي نه و عربي ته نه راشي ما جاهز لیکلی کتاب الحيوان کې جاهز د قدنا ډېر مندره او سترګې نړۍ نړۍ ادمو کې کوټي کوټي وړي کې قد هم کوټي کوټي سترګې نړۍ او بخیل دورو چې روړای به تیر ماستان فرغوري کو سوکراړي اټول ورځ به بعد تیزار تکتل روړای به نه پړ ورې کو سوکراړي یو ورځ یو خزراله ورته ورو نراشه خوشاله شي چې روړای نه زرګر څخه بوته زرګر ته ویدار هغه لړ دی ولړ ډیر سات تیر ځای زرګر ته خدای قران نه داسې ماته څه پاتره ودادي سره راوسم ما ته یو چې مال شیطان جوړ کا ما شیطان ما څه دی دی یو دې غزر اولم ته راوسته ودادي نهایت قابل او بدرنګ دورا یو ورځ ګذر کې راته په خې سور داغه نه بعد لړ نو دوه خود منګي ډکول انا غيو خندل جائز پورې یو خندل چې خې نه بعد لړ نو دیو ته وي خان دی ما چې 50 سوشم دغه سے بات کی نو هغه یو خود ورته یا ته پوښتنه بلې خدای ته ویل کړي ته پوښتنه سړي سوې وینا وې دی وای زما مور لس مېشتي چې دونه جوړ لکه مور کې وکنه
جائز وای بیا مې خو سره خبرې نه کړې بیا چې خو سره مې کلام نه کړي دا څه منامه ده کم دا خو دلایل دي دا دلایل ورته وایا کلاس مې چې دې نو مشرک باندې جوړ نو قرآن مراغلا کپات لا نشو چې ورته وایا یو الله مددگار دی بل څوک نه دی ولې نه دی ساده خو دا وای دا ستا فلوي دا ستا سترګي وای دا ستا تنوي ستا دا جسوي تا کې بل چا څه جوړ کړی دي به شرمه تور تداس دلایل وایا کله جایز خرانه شو خطا غو نه دي ذکر دلایل ذالکم دې لپاره قران ذکر کوي لا تدرکوا الابصار احاطه نشي کوله الله باندې مخلوقات سرګي در کوئی احاطه تا متجره وی قران میں نشي و در کوئی دي حتا اذا ادرک اور غرق چې الله په ذات تاسو محیط شي او الله محاط شي دا دي چې الله محیط ته په مخلوقات ټول مخلوقات ویني سرګي ټول مخلوقات ته پنځه د الله کی الله باریک بین دې خبردار بارش رال تاسو بصائر دربنا بصائر د بصیرت نه ده بصیرت وی رڼا د قلب او بصیرت وی حجت بصیرت وی دلیل البصائر حجت البصائر چذر پر رائے تاستا بصیرت طرفنا بصیرت رنا بصیرت زر روخانتیا فمن افسرا ناسوک چلی دلی اکڑو نو فائدہ اقبل زان لدا افسرا پمانا دا تعقلا آسو چیزانی پوک نو فائدہ زان دا آسو چیزانی کا غافل حمیت ظلہ زانی لون کو دا حجتنا نو جرم لے پا دا انیم زموار اصن کی دا دلائل ما ذکر کرا نو دارنگے چلون دلائل نوائی بدئی آئی چی خوخی درستا گن لغتون دی مشرکین په جنگ کې غني خبرې کوي کله وای یره چې غړي دې من سره جوړی کړی نو دیو جن درستا معنی خاصم تا معنا ده یو اکل کله مشرکین وای ته پرې د سړیا دا زړې خبرې دي دا رستا وای دی چې دا زړې خبرې دي موږ نه وایو او کله کله درستا په معنا د لستو او وای دی تاز دکړي دي د کتابونو دا خبره قران کې دا کمال دی چې کله مضمون مختلفي نو قران دا صرف غاړي کې هغه ټولو مانو لور شي چونکه د مشرکین اعتراض په مختلف نو سره کله بيداوي جګړماري جګړې جوړې کړې دي نو درسته ده کله بيداوي چې زړې خبرې کې تپرې د سړي نوې خبرو کې چرته زمانه حال سره خبرو کا د موجه وخت سیاست سره وکړه دا خو زرم خبره د قران نو درسته کله دا وي دا غوته بل چانه د کړی دي دا ستا خبره او دوا بیان نه د کړی دي نو درسته دا لفظ دا سره چې د ټول مانو لورشي دانه یو مراد ده کیونکه مشرکین مختلف اعتراضونه کوي ابيانم آیقون ته چپيږي تابع شاده شي چوایو جتا رب لا اله الا هو اغدارا تا توحید دې مسلې شوی دا لا اله الا هو اول وا الحمدلله لا کاشف الضر الا هو انما هو اله واحد الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون لا اله الا هو مکتر لا اله الا هو اتمذ او مغوارو د مشرکیننا بیانو کا مختنوارو اکر زائد اللہ جو شرک بنو کڑے اندے گردولی منتالا پدئی ذمہ دار حفیظن ذمہ دار حفیظن نگہبان چې دای غلط کوي ته سمو انې ته د دای ما ذمہ دار نه د دای نگہبان نه ذمہ داري دای به جګړه شروع کی مناظره کی کنزل وکړي نو آداب د مناظره ادب بیان کله چې بیان کې نو لفظ مشکل موای اما کنزل کوئی عزت ما اخلای دا خلکو کرامت کې به د الله نه نو عزت بوغي د الله یو شتم دی یو سب دی د دوړ کې فرق دی
شتم وای کنزلو ته زیړ وتا او سب وای عزت غوښتو سب معنا قطع مطلب دا دی کہ مشرکی نبی عزتی مکوا بابا کہنے تو خبر خواہ رکھنا اغا بھی عزت کوما استاد عمل خطا دے داتا چی کم عمل کے ندا گمراہی دا داستا عمل بد دے وہ تکین تشریف کے دا بے عزتی مکوا بیان کے کہن پا آداب سرارا سب وہی خط تھا حدیث کے راضی لا تسبو اصحابی دائنری لا تشتمو اصحابی ولا تطعنوا اصحابی میں دے پیغمبر دائنری چې زما صحابه ته کنځل مکو دائنری چې لا تطعنوا فغیتان موای بلکې دائنری لا تسبوا اصحابی ز صحابه بیزتیونه شي نو کنځلم بیزتی شو تانم بیزتی شو امر ذکر سب لفظ ویل عزیز مطلب دا دی کلا تشتمو ویل نو کنځل مکو اتان پیوای چې دا شو بدی بیان نو لا تسبوا معنا دادا د بیزتای الفاظ صحابه شان کې موای دا معنا ده دارنګي بیزتی د مشرک مکوا چې بیان کې نو په نرمه صداقت وکړه ابیزتی مکو د عقل کو کرامت کوي به د الله نه بل څو بیزتی بو کې د الله په دشمنه سره به پنا پوهه دارنګي لکه څنګه چې مشرکین ته خسته د خدای بیزتی نو دارنګي خسته کړ دې مونږ ټولې ته عمل دی الله تبا پسینه په وی کې پاشي دی کول قسمونه خوري په خدای په قسمونه وای دراله دیته موجوده موږ ایمان راړو په دې پاخه قسمونه خوري کې موجوده رااله موږ ایمان راړو وا موجوده د الله نه دی الله څخه دی موجوده او اقدار الله دی نه د شرک تصرف ما یشرکم کې د مفسرین غنی معنی دي یو ما استفهامیه ده فضا د ابتدا کې ده ایو شرکم خبر ده او یشرکم متعدی دو مفعول ده دا انها په قسم راغله ځان ته کنه او په فتیم راغله ده مفعول دویم مفعول محذوف ده معنی دا شو وما یشرکم سشهره چې پوک تاسو لرا ایمان ددی وما یشرکم ایمانهم سشی پوکتا دلا ایمان ددی چم انها معجزه رابشی دی ایمان راړي خطاب مطلب د مؤمنانو ته مشرکین وي چې معجزه راشي نو ایمان راړي نو مؤمنان وي چې دایله معجزه ذکر نه دی پکار چې ایمان راړي نو الله مومنان ته خطاب کوي وما شرکم اسشی پوک تاسو لرا ادمی ایمان ددی سشی پوک تاسو سپت اولئیگی دا نه ایمان ددی وما یشرکم ادمی ایمانهم اسشی پوک تاسو لرا نه ایمان ددی چې معجزه راشي نه ایمان راړي چې تاسو آی معجزه ورته ځکه مخه که معجزه وکړي نو ایمان راړي یو معنا بل معنا وما شرکم اسجی پوک تاسو لرا اے مومنانو چې تاسو زور لګوي چې معجزه وکړه ان سجی پوک تاسو لرا ایمان دې چې ته معجزه وکړه دې ایمان راړي ان اذا جات ا معجزه چراشینه دې ایمان راړي ما قبل دلاندې یا په کسې سره استناف شه نو معنا دا ده وما یشرکم ایمانهم بالمعجزات سشی پوکتا سولرا اے مشرکانو په ایمان ورو سره چې معجزې درته وکړم انها ادا معجزې کله چې راشي نو به ایمان راړي خطاب مشرکان ته شو ما استفهامیه معنا دا ده خطاب مومنانو ته مومنانو تاسو زور لګوي چې معجزه راړه او خیر دې ایمان راړي تاسو په دې سپوږی چې دې ایمان راړي معجزه براشي دې ایمان راړي یا خطاب مشرکین ته سچي پوک تاسو لرا اے مشرکانو ایمان چې تاسو آی
من کوئی من به ایمان راړو معجزه وکړه ا معجزه براشي تاسو ایمان راړی زبداو خم چې ان په معنا د لعل خلیل ذکر کوي وما شرکون لعل اذا جاءت خلیل معنا ده اسی پوکتا ورا ایمان دای شاید چې معجزه رام شي ا د ایمان راړي معجزه براشي ا د ایمان راړي نو صلتا سوئی یا خطاب مومنانو ته چې تاسو په سپوري چې معجزه بیا بیا غواړي چې د ایمان راړي انا معجزه چې کله چې راشي نو د ایمان راړي انها په معنا د الله او شاید معجزه راشي یا خطاب کفار ته سشی پو کتا سولرا چې موږ ایمان راړو معجزه براشي ایمان بنراړي او موږ روز دې حق نه استرګې دې دړمبي دل نه خلاف کړی دی کما لم داول نه په زد روان دي روان شو معنا د آیت دا چې دړمبي دل نه په زد عناد نه وځيګا او موږ روز دې استرګې دې دعا جاغنا چې ایمان دې بیا دوا سب اپریدوم لیرا پسر خشای کی مترددا اکراولیگم دیوائی فرشتے دی راشی داغی جواب دے د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار